अस्सलामु अलैकुम خاوس نننې ټاپک ته مونږ سره کارډیک آوټپوټ دا په هارت چپټر کې یو ټاپک ته کارډیک آوټپوټ دا به مونږ نن ډیسکس کوو. ټیک ده، ټول نه اول پیپر کې چې سوال راشي کنه هغه داسې راځي: ډیفاین کارډیک آوټپوټ اینڈ ایکسپلین فیکٹرز افیکټینګ کارډیک آوټپوټ. دغه شان سوال په پیپر کې راځي. ټیک ده، ها انسر کې به اول مونږه کارډیک آوټپوټ ډیفینیشن ورته لیکو. ټیک ده، نو پهلنی هیډینګ د مونږ سره آنسر ډیفینیشن کارډیک آوټپوټ. Cardiac output څه ته وایي؟ It is defined as amount of blood pump out of ventricle per minute. په یو منټ کې چې ایچ وینټریکل دوه وینټریکل یې کنه دوه، نو په یو منټ کې ایچ وینټریکل چې څونه اماونټ اف بلډ بهر ته پمپ آوټ کوي دې ته وایي کارډیک آوټپوټ. کارډیک آوټپوټ چې کوم دی موږ سره په دوه فارم کې ایکسپریس کیږي، یو د سټروک والیوم یو د منټ والیوم. ټیک ده، د دې یونټ ته موږ سره لیټر پر منټ یا بیا ایم ایل پر منټ. مونږ ته پته ده چې ایم ایل 1000 ایم ایل چې کم ده کنه 1000 ایم ایل هغه مونږ ته پته ده چې 1 لیټر برابر دی. ټیک ده، نو کارډیک آوټپوټ یونټ څه شی دی؟ د دې یونټ ته لیټر ایم ایل پر منټ یا به لیټر پر منټ لیکي او یا به ایم ایل پر منټ، په دې دواړو کې به یو لیکي. ټیک ده، یونټ خو مونږ ډیفینیشن وکړو، مونږ یونټ وکړو. اوس ته د دې فارمولا دغه فارمولا د کارډیک آوټپوټ از ایکوال ټو سټروک والیوم ملټیپلای هارت ریټ. ټیک ده، اوس چې کم سټروک والیوم دا هغه ویلیو دا موږ سره 70 او هارت ریټ چې کم دا هغه هم موږ سره 70 ویلیو دا. ټیک ده، سټروک والیوم ویلیو چې کم دا 70 نه 1980 پورې دا او هارت ریټ ویلیو چې کم دا موږ سره 70 دا. په سټروک والیوم فارمولا کې به سټروک والیوم ویلیو به پکې پټ کې او په هارت ریټ کې به د هارت ریټ کم ویلیو دا د پټ کې، نو 70 ملټیپلای 70 بشي کنه فارمولا کې. نو موږ سره کارډیک آوټپوټ انسر راشي 5000 ایم ایل پر منټ. 5000 ایم ایل پر منټ چې کوم دی دا موږ سره کارډیک آوټپوټ انسر ده. اوس دغه چې کوم 5000 ایم ایل پر منټ ته کنه دی ته موږ 5 لیټر پر منټ هم ویلی شو. ټیک ده، موږ ډیفینیشن وکړو، موږ یونټ وکړو، موږ فارمولا وکړو، موږ فارمولا کې ویلیو کیلکولیټ کړل. ټیک ده، موږ سره 5000 انسر رالو کارډیک آوټپوټ. اوس تا فیکټرز افیکټینګ کارډیک آوټپوټ هغه کم فیکټرز چې هغه موږ سره کارډیک آوټپوټ افیکټ کوي. پهلنی دا هارت ریټ، چې کله هارت ریټ انکریز شي موږ سره به کارډیک آوټپوټ هم انکریز شي. ظاهري خبره ده چې هارت ریټ انکریز شو خو د هارت اکټیویټي انکریز شو، لکه نه هارت به زیات بلډ بهر ته پمپ آوټ کوي. نو موږ ته پته ده په ډیفینیشن کې موږ ویلي دي چې څومره وینټریکل چې څومره اماونټ اف بلډ پمپ آوټ کوي ایچ منټ کې کنه هغه ته وایي کارډیک آوټپوټ. نو چې هارت زیات اکټیو شي نو هارت ریټ انکریز شي نو بیا کارډیک آوټپوټ هم انکریز کیږي. بل دا فورس اف کنټریکشن، څومره چې فورس اف کنټریکشن انکریز کیږي څومره زیات فورس سره وینټریکل کنټریکټ کیږي اونه به تیزی سره موږ سره سټروک والیوم به انکریز کیږي، اونه به تیزی سره موږ سره وینټریکل بهر ته بلډ پمپ آوټ کوي ایچ منټ کې. ټیک ده، نو موږ سره به کارډیک آوټپوټ انکریز شي. بل دا بلډ والیوم، کله چې بلډ والیوم انکریز شي نو کارډیک آوټپوټ به هم انکریز شي. ظاهري خبره چې زیات بلډ راځي خو زیات به پمپ آوټ کیږي کنه. بل دا وینس ریټرن، وینس ریټرن دې ته وایي کنه چې کله وینس بلډ واپس راوړي هارت طرف ته دې ته وایي وینس ریټرن. چې کله هارت طرف ته بلډ زیات شي یعنی وینس ریټرن چې کله زیات شي خو بیا هارت بیا مخکې به هم زیات بلډ پمپ آوټ کوي نو کارډیک آوټپوټ انکریز بشي. ټیک ده، موږ ډیفینیشن وکړو، موږ فارمولا وکړو، موږ یونټ وکړو، موږ فارمولا کې کیلکولیشن وکړو، موږ فیکټرز افیکټینګ کارډیک آوټپوټ هم وکړو. ټیک ده، اوس دا موږ سره سټروک والیوم هیډینګ ده. اوس دغه سټروک والیوم ویلیو موږ ته پته ده چې 70 ده د دې ویلیو، خو دا وایي سره د دې ډیفینیشن سره stroke volume is the volume of blood pump out of ventricle per beat. ګوره موږ سره چې کوم کارډیک آوټپوټ وکنه هغه موږ سره پر منټ وکنه ایچ منټ دغه چې کوم موږ سره سټروک والیوم ده دا موږ سره پر بیټ ده. ټیک ده، دا موږ سره پر بیټ ده سټروک والیوم. نو په دې دواړو کې صرف هم دغه فرق ده، کارډیک آوټپوټ پر منټ او سټروک والیوم پر بیټ، دغه په دې دواړو کې فرق ده. باقی د دې ډیفینیشن سیم ده دواړو. ټیک ده، هغه کې هم وینټریکل بلډ پمپ آوټ کوي، په سټروک والیوم کې هم وینټریکل بلډ پمپ آوټ کوي پر بیټ. ها کله چې موږ سره سټروک والیوم انکریز شي نو کارډیک آوټپوټ به هم انکریز کیږي، دواړه یو بل سره ډایرکټلی پروپورشنل دي. ټیک ده، سټروک والیوم فارمولا سره د دې فارمولا ده سټروک والیوم از ایکوال ټو ان ډایسټولیک والیوم ماینس ان سیسټولیک والیوم، دا د دې فارمولا ده. ټیک ده، اس وی از ایکوال ټو ای ډی وی ماینس ای اس وی، دغه فارمولا ده. همونږ سټروک والیوم ډیفینیشن وکړو، موږ ته پته ولګي چې ډایرکټ ریلیشن د کارډیک آوټپوټ چې انکریز شي نو سټروک والیوم هم انکریز کیږي. موږ فارمولا هم وکړه. اوس سټروک والیوم چې کومه نورمال ویلیو ده هغه موږ ته پته ده چې 70 ایم ایل د موږ وختي هم د په کارډیک آوټپوټ کیلکولیشن کې موږ ډیسکس کړی ده. ټیک ده، ها 70 کیلوګرام مین چې کمی په هغه کې موږ سره نورمال ویلیو سټروک والیوم 70 ده. Men on average have higher stroke volume than women.
وی په مین کې دنه سټروک والیوم های ایز کمپیر ټو وومن ځکه چې په مین کې دنه هارت سایز زیاتی د دې د وجې. خوسته ریګولیشن اف سټروک والیوم. سټروک والیوم چې کوم د موږ سره درې طریقې باندې ریګولیټ کیږي. ټیک ده. پلنې په څه باندې موږ سره سټروک والیوم ریګولیټ کیږي؟ دا د موږ سره end diastolic volume EDV. end diastolic volume څه ته وایي؟ end مطلب اخره کې، diastole مطلب ریلیکسیشن او والیوم. ټیک ده. کله چې ventricle ریلیکس شي کمپلیټ، مطلب کله چې ventricle diastole مطلب ریلیکس شي، نو پاغي په end کې ریلیکسیشن په اخره end کې چې کوم والیوم بلډ پاتې شي په ventricle کې نه، ریمینینګ چې کوم بلډ والیوم وي هغه ته وایي end diastolic volume. ټیک ده. ډیفینیشن هم دغه دا والیوم اف بلډ ان ventricle at the end of diastole. کله چې diastole end شي نو هغه ټایم کې چې کوم والیوم د بلډ په ventricle کې دننه هغه ته وایي end diastolic volume. ها دې ته پری لوډ هم ویل کېږي. ټیک ده. پری لوډ مطلب بیفور لوډ، پری مطلب بیفور لوډ نه پهلا، ځکه چې ریلیکسیشن ده کنه، ریلیکسیشن کله ای کنټریکشن نه پهلی، نو دې مطلب دا چې دا ریلیکسیشن سټیج کې کنه دا پری لوډ شو، موږ سره لوډ نه پهلا شو دا موږ سره، نو end diastolic volume ته پری لوډ هم ویل کېږي. stroke volume increases with end diastolic volume. څومره چې end diastolic volume increase کیږي stroke volume هم increase کیږي. ټیک ده. ها بل کم دغه سره ریګولیټ کیږي stroke volume. دویم کم یو ده، دویم دا peripheral resistance. په arteries کې دنه چې کوم resistance یې هغه ته وایي peripheral resistance. ټیک ده. دا موږ سره inversely related ده stroke volume سره، چې resistance سیوای نو stroke volume به کمی، چې stroke volume کمی نو resistance به زیاتی. دې ته after load ویل کیږي. ټیک ده. resistance ته ځکه چې after load مطلب دا چې کله ventricle contract کیږي کنه نو هغه کې resistance پیدا کیږي، نو دې ته دی وجه after load ویل کیږي. ها دغه د دې وجه stroke volume ریګولیټ کېدو. دریم د contractility. څومره چې موږ سره ventricle contraction strength زیاتی، strong strength د ventricle contraction اونه موږ سره stroke volume زیاتی، چې stroke volume زیات شو د دې مطلب cardiac output هم زیات شو. ټیک ده. نو دا موږ سره درې دغه چې په دې باندې stroke volume ریګولیټ کیږي. موږ stroke volume ډیفینیشن وکړو، موږ stroke volume فارمولا وکړه، نورمال ویلیو وکړه، او موږ ریګولیشن اف stroke volume وکړو. ټیک ده. ها نیکسٹ موږ سره ejection fraction. ejection fraction څه ته وایي؟ percentage of end diastolic volume that is ejected per cardiac cycle. په یو cardiac cycle کې چې څومره end diastolic volume percentage بهر طرف ته ایجکټ کیږي. ټیک ته. بهر طرف ته پمپ آؤٹ کیږي، ایجکټ کیږي کنه، څومره percentage of end diastolic volume په یو cardiac cycle کې بهر ته ایجکټ کیږي، دې ته وایي ejection fraction. اوس د ejection fraction بیل فارمولا ده. ګوره cardiac output بیل فارمولا وا، stroke volume بیل فارمولا وا، او د ejection fraction بیل فارمولا ده. ejection fraction فارمولا سره د دې فارمولا ده stroke volume SV divided by end diastolic volume multiply by 100. دا موږ سره ejection fraction فارمولا ده. ټیک ده. stroke volume موږ ته پته ده چې دا 70 ده، او end diastolic volume چې کوم دا موږ سره د دې ویلیو 120 وي. ټیک ده. end diastolic volume موږ سره 120 وي، نو 70 ډیوایډ بای 120 ملټیپلای بای 100، نو موږ سره د دې نورمال اجیکشن فریکشن ویلیو انسر به راشي 50 نه 65%. د دې په منځ کې به موږ سره انسر راشي اجیکشن فریکشن. بل د وینس ریټرن د ماته د وختي وي چې کله وین چې کله واپس بلډ راوړي هارت ته، هغه ته وی وینس ریټرن. وین چې کوم دي کنه دا ډیر زیات کمپلاینس وي، د وینس کمپلاینس های وي. کمپلاینس چې کوم دا سټریچ ته ویل کیږي. یو شی چې څومره زیات سټریچ کیږي کنه د دې مطلب دا شي چې دغه شی کمپلاینس زیات دی، های کمپلاینس ته، ځکه چې هغه شی زیات سټریچ کیږي. نو وینس ډیر زیات کمپلاینس دي ځکه چې وینس ډیر زیات سټریچ کیږي. او د نه علاوه وین چې کوم دي د کیپاسیټنس ویزلز هم ویل کیږي. کیپاسیټنس ویزل دې ته ځکه ویل کیږي چې د کیپاسټي ډیره زیات دی، دا ډیر زیات بلډ کیری کوي دا وینس چې کوم دي کنه 2/3 of total blood volume کیری کولی شي دا وینس. د دې د وجې د دې کیپاسټي زیات دی ته ویل کیږي کیپاسیټنس ویزلز. ټیک ده. ها they hold more blood than arteries but maintain lower blood pressure. او مکه خبره چې وینس کې بلډ زیات راځي، زیات بلډ والیوم وینس کیری کوي، او بلډ پریشر چې کوم دغه په وینس کې ډیکریز وی، لو وی. ټیک ده. ها اوس د فیکټرز افیکټینګ وینس ریټرن. اوس کوم فیکټر دي په وینس ریټرن کې. ټیک ده. په دې کې موږ سره پهلنه پریشر ډیفرنس بټوین آرټریز اینڈ وینز. آرټری او وین په منځ کوم پریشر ډیفرنس وي هغه د وجې باندې وینس ریټرن افیکټ کیږي. بل د پریشر ډیفرنس ان وینس سیستم. په وینولز کې پریشر زیاتی او په وینا کیوا کې پریشر کمی. ټیک ده. سمپاتیټک نرو اکټیویټی سټیمولیټ سموث مسل کنټرکشن اینڈ لوور کمپلاینس. سمپل خبره ده چې کله موږ سره سمپاتیټک نرو اکټیویټی وي کنه نو سموث مسل کنټرکشن به سټیمولیټ کیږي او کمپلاینس چې کوم دی به کمی. صحیح شو. کمپلاینس ته وایي چې کله یو شی سټریچ شي، سټریچ،
او کنټریکشن چې کوم ده کنه کنټریکشن دا چې کله یو شی واپس مطلب دغه شي داسې کنټریکټ شي کنه پښتو کې چې هر څه ته ویل کېږي خو بس دا دواړه یو بل اپوزیټ دي سټریچ او کنټریکشن کمپلاینس او کنټریکشن دا یو بل اپوزیټ دي ټیک ته چې یو شی زیات کنټریکټ کېږي هغې کمپلاینس به کم وي ښه pressure difference between abdominal and thoracic cavity abdominal thoracic cavity کم pressure difference وي هغې د وجې باندې هم وینس ریټرن افیکټ کېږي بلډ والیوم باندې هم وینس ریټرن کم دی افیکټ کېږي ټیک ده سمپل دې کې سم نو بس د دې ډیفینیشن کتل ده او د دې فیکټرز کتل دي وینس ریټرن سمپل ښه اوس ته موږ سره فزیولوجیکل ویریشن اف کارډیک آوټپوټ مطلب فزیولوجیکل ویریشن مطلب د چینجز کم موږ سره فزیولوجیکل چینجز دي کارډیک آوټپوټ چې هغې د وجې باندې کارډیک آوټپوټ افیکټ کېږي هغه موږ سره کم فزیولوجیکل ویریشنز دي چینجز دي په فزیولوجیکل کې موږ سره ایج راځي جنډر راځي پریګننسي ایکسرسایز الټیټیوډ ایموشن دا موږ سره په فزیولوجیکل ویریشن کې راځي پلنې دا ایج ظاهري خبره چې ایج زیات انسان کنه نو زیات هارت به اکټیویټي پرفارم کوي نو کارډیک آوټپوټ به زیات وي ټیک ده په ماشومانو کې بلډ والیوم کم وي کنه نو کارډیک آوټپوټ هم کم وي جنډر موږ وختي څه ووایو چې په میل کې کارډیک آوټپوټ زیات وي ولې زیات وي چې میل کې هارت سایز زیات وي د دې وجې میل کې کارډیک آوټپوټ هم زیات وي نو جنډر والا خبره مکه دوباره ریپیټ شوله الټیټیوډ کارډیک آوټپوټ انکریز ایٹ های الټیټیوډ پلیسز په های الټیټیوډ ډېر اوچته سطح باندې کم چې پلیسز وي که نه اوچت هغه ځای کې کارډیک آوټپوټ زیات دي ټیک ده پریګننسي کې کارډیک آوټپوټ انکریز کېږي ایکسرسایز کې هم انکریز کېږي ایموشن کې هم انکریز کېږي کارډیک آوټپوټ دا موږ سره فزیولوجیکل ویریشن ده اوس بل د موږ سره پیتالوجیکل ویریشن اف کارډیک آوټپوټ اول موږ فزیولوجیکل ویلو اوس موږ پیتالوجیکل وایو پیتالوجیکل مطلب ډیسیز کنډیشن کې چې کم چینجز راځي په کارډیک آوټپوټ کې نو هغه موږ سره کم دي پلنې دا پیتالوجیکل انکریز پیتالوجیکلی به څنګه انکریز کېږي کارډیک آوټپوټ د دې دوه دغه دي یو د هایپر تایروډیزم یو د فیور هایپر تایروډیزم څه ته وایي کله چې موږ سره تایروډ ګلینډ چې کوم ده که نه هغه تایروکسین هارمون ډېر زیات پروډیوس کړي تایروکسین لیول زموږ باډي کې ډېر زیات انکریز شي نو دغه تایروکسین د وجې باندې باډي میټابولیک اکټیویټي هم انکریز شي چې باډي میټابولیک اکټیویټي انکریز شوله نو هارت به زیات بلډ پمپ آوټ کوي کارډیک آوټپوټ انکریز شولو د دې مطلب دا شي هایپر تایروډیزم کې پیتالوجیکل کارډیک آوټپوټ انکریز شولو بل په فیور کې هم انکریز کېږي ټیک ده ښه اوس ډیکریز کېږي به څنګه پیتالوجیکل ډیکریز هایپوتایروډیزم د دې هایپر تایروډیزم اپوزیټ مطلب لو تایروکسین به پروډیوس کېږي تایروډ ګلینډ د وجې باندې هایپوولیمیا کله چې موږ سره ایکسټرا سیلر فلویډ والیوم ډیکریز شي نو موږ سره کارډیک آوټپوټ هم ډیکریز شي بل لا هیموریج دې ته وایي چې کله بلډ ویسل انجر شي ډیمیج شي بلډ ویسل چې کله اوښلېږي ډیمیج شي نو بیا بلیډینګ وشي هغې ته وایي هیموریج چې کله بلیډینګ وشي نو بلډ والیوم ډیکریز شو که نه چې بلډ والیوم ډیکریز شو خو کارډیک آوټپوټ هم ډیکریز شو سمپل خبره ده ټیک ده بل لا مایوکارډیل انفارکشن دې ته هارټ اټیک هم ویل کېږي مایوکارډیل انفارکشن ده ټیک ده ډیورنګ هارټ اټیک هم موږ سره چې کوم بلډ والیوم دغه ډیکریز کېږي هارټ اټیک کې څه چل کېږي هارټ اټیک کې کم آرټریز چې هارټ ته بلډ سپلای کېږي هغه آرټریز کې بلاکیج راشي هارټ اټیک کې ټیک ده چې بلاکیج راغلو خو د دې مطلب بلډ سپلای بند شوله نو کارډیک آوټپوټ ډیکریز او ډیث هم کاز کېدی شي هاوس نیکسټ هیډینګ دا میجرینګ کارډیک آوټپوټ موږ سره 5 میتھډ دي د میجرمنټ کارډیک آوټپوټ فیک پرنسپل میتھډ ډایلوشن پلمونری ترمو ډایلوشن میتھډ ډوپلر الټراساوند میتھډ امپیډنس کارډیوګرافي دا میتھډ 5 میتھډ دي دا یاد کړه ټیک ده بل هیډینګ دا ریلیشنشپ وذ بلډ پریشر اوس کارډیک آوټپوټ بلډ پریشر سره ریلیشنشپ ته دا موږ سټډي کوو ټیک ده کارډیک آوټپوټ بلډ پریشر باندې څه افیکټ ده ګوره کله چې کارډیک آوټپوټ کم ده که نه دا موږ سره اټ از میډ اپ اف هارټ ریټ اینډ سټروک والیوم موږ ته پته ده چې کارډیک آوټپوټ فارموله ده سټروک والیوم ملټیپلای هارټ ریټ صحیح شو په ریسټ کنډیشن کې دغه سټروک والیوم او هارټ ریټ کانسټنټي کله چې موږ ایکسرسایز کوو که نه ډیورنګ ایکسرسایز زموږ هارټ بیټ فاسټ شي تیز شي چې هارټ بیټ فاسټ شو نو موږ سره به مور بلډ پمپ آوټ کېږي ود ایچ بیټ کنټریبیوټینګ ټو رایز ان بلډ پریشر ټیک ته نو موږ سره بلډ پریشر انکریز شي ځکه چې مور بلډ پمپ آوټ کېږي ډیورنګ ایکسرسایز هارټ بیټ تیز شي فاسټ شي سمپل ښه A person was severely dehydrated or lost large quantity of blood through a wound, there would be less blood for the heart to pump. دا وایي که نه چې کله پرسن ډیهایډریټډ شي ټیک ده ډیهایډریټ مطلب دا شو چې کله پرسن بلډ لاس وشي تھرو واوند زخم ته ویل کېږي کله چې په زخم ذریعه باندې انسان بلډ لاس شي که نه نو هغه انسان کم ده که نه پرسن هغه ډیهایډریټ شي په هغې کې بلډ والیوم کم شي ټیک ده نو هارټ به لیس بلډ پمپ کوي نو کارډیک آوټپوټ به ډیکریز شي چې کارډیک آوټپوټ ډیکریز شول وروره نو د دې مطلب بلډ پریشر به هم ډیکریز شي ټیک ده ښه
چې کوم فټ ینګ پرسن کنه هغه کارډیک آوټپوټ ویلیو موږ سره 20 لیټر وي. نورمال موږ چې کله کیلکولیټ کړی و بره هغه موږ سره څومره راغلی و انسر 5000 ml راغلی و کنه مطلب 5 لیټر موږ سره انسر راغلی و. دا وی چې کله یو فټ ینګ پرسن کنه فټ ینګ چې کوم ایکسرسایز کوي دغه کارډیک آوټپوټ 5 لیټر په ځای 20 لیټر وي. ټیک ده. او کوم سره چې ورلد کلاس اټلیټ چې کمی ټیک ده هغه کارډیک آوټپوټ موږ سره 35 لیټر پر منټ وي. स्ट्रोक वॉल्यूम पर बीट हो कार्डिक आउटपुट पर मिनट था. दा याद साथा. ठीक है. दगा डिफरेंस था. हाँ नमुंगा द ब्लड प्रेशर से रिलेशनशिप उवेलो. ठीक था. नेक्स्ट था रेगुलेशन ऑफ कार्डिक आउटपुट. उस दगा कार्डिक आउटपुट सिंगा रेगुलेट की दे मुंग सदा रेगुलेशन सिंगा की او د دې ریګولیشن ولې ضروری ده. پهلنې خبره د دې ریګولیشن ځکه ضروری ده چې زمونږ کم د دې انسر ده کنه د کارډیک آوټپوټ 5 لیټر پر منټ چې هغه کانسټنټ مینټین شي کنه 5 لیټر باندې پر منټ. د دې د وجه کارډیک آوټپوټ ریګولیشن ډیر زیات امپورټنت ده. صحیح شو چې هارت چې کم دی کنه هغه پراپر بلډ سپلای کوي. ها it has to be regulated to have optimum cardiovascular efficiency mechanism of regulation. اوس د دې کم میکانیزم دی د کارډیک آوټپوټ ریګولیشن د درې میکانیزم دی. پهلنې د وینس ریټرن. ټیک ده. په وینس ریټرن کې د دې سټارلینګ لا خبره کړې ده. فرانک سټارلینګ لا د کوي کنه وروره چې within physiological limits the heart pump all blood that return to it by vein. وی په فیزیولوژیکل لیمټس کې دنه هارت ټول بلډ پمپ آوټ کوي چې کوم بلډ هغه ته وینز په ذریعہ باندې واپس راغلی. دې ته وی فرانک سټارلینګ لا. اوس فرانک سټارلینګ لا میکانیزم سره کله چې موږ سره وینس ریټرن انکریز شو نو موږ سره به کارډیک مسل چې کوم د هارت مسل به موږ سره سټریچ شي لینث کې به سیوا شي. چې ګوره دغه ډیفینیشن موږ کومه خبره وکړه within physiological limit heart pump all blood that returns to it. ټیک ده. فرانک سټارلینګ نه دغه خبره کوي وروره چې څومره د مسل لینث سیوا شي اون به موږ سره کنټریکشن سیوا کیږي فورس اف کنټریکشن به انکریز کیږي. ټیک ده. چې یو مسل لینث سیوا شو کنه انکریز شولو نو فورس اف کنټریکشن به هم انکریز شي. اوس چې کله وینس ریټرن انکریز شو نو موږ سره به کارډیک مسل سټریچ شي او لینث به انکریز شي. چې لینث انکریز شو نو فرانک سټارلینګ نه موږ ته څه وایي چې فورس اف کنټریکشن به انکریز شي. چې وینټریکل مسل کنټریکشن انکریز شي نو زیات کارډیک آوټپوټ به زیات بلډ به وینټریکل بهر ته پمپ آوټ کوي نو کارډیک آوټپوټ به موږ سره انکریز شي. ټیک ده. ها نو موږ پهلنې ریګولیشن اف کارډیک آوټپوټ ویلو بای وینس ریټرن. ټیک ده. په دې کې موږ فرانک سټارلینګ لا ډیسکس کړله او دا غي میکانیزم موږ ویلو. ټیک ده. دا موږ په ریګولیشن اف کارډیک آوټپوټ کې لګیا یو. ټیک ده. یاد ساته د دې درې ریګولیشن دی کارډیک آوټپوټ درې ریګولیشن دی. پهلنې موږ ویلو دویم د بای نروس سیستم. په نروس سیستم کې موږ سره سمپاتیټک او پیراسمپاتیټک والا کیسه راغله. When sympathetic nervous system activity increases during emotion exercise, it will stimulate SC node as well as ventricle myocardium. دا وایي کنه چې کله موږ sympathetic nervous activity وي مطلب during exercise یا during emotion زموږه sympathetic nervous system activate شي stimulate شي نو بیا هغه د وجه موږ سره SC node چې کوم دا SA node هغه stimulate شي. SC node څه کار کوي؟ SC node چې کوم دا زموږه heart pacemaker دا impulse generate کوي. ټیک ده. pacemaker of the heart is SC node. It generate impulses. ها چې کله موږ سره SC node stimulate شي as well as ventricle myocardium او موږ سره کوم ventricle myocardium دا هغه هم stimulate شي. ventricle myocardium مطلب دا ventricle muscle به stimulate شي او SC node به موږ سره stimulate شي پس کې په sympathetic activity کې. صحیح شو چې کله ventricle myocardium او SC node stimulate شي نو موږ سره به cardiac output increase شي. ټیک ده. ها it increase heart rate as well as force of contraction of muscle. This will in turn increase cardiac output. مکه خبره شو ده. اوس چې کله parasympathetic activity وي هغه کې به د دې اپوزیټ. ټیک ده. په parasympathetic activity کې به SC node inhibit شي او heart rate چې کوم دا به decrease شي cardiac output به هم decrease شي او ventricle myocardium به هم inhibit شي. موږ سره ټیک ته ریلیکس بشي مطلب او SC node به inhibit شي. نو دا موږ سره دا parasympathetic د دې اپوزیټ. ها مونږه نروس سیستم هم ویلو مونږه فرانک سټارلینګ لا هم ویلو دا مونږه ریګولیشن اف کارډیک آوټپوټ کې لګیا یو. مونږه دوه ریګولیشن مونږ ویلو. دریم دا هارمونل ریګولیشن. when ادرینالین ته بل نوم اپینفرین هم اغستل کیږي. اپینفرین او ادرینالین دواړه یو شی ده. when epinephrine level in the blood increase it stimulate SC node and ventricle myocardium. مکه دوباره مکه خبره ریپیټ شوله چې SC node stimulate شي او ventricle myocardium stimulate شي نو موږ سره به heart rate او cardiac output increase شي. ټیک ده. stroke volume به هم increase کیږي ځکه چې stroke volume چې کوم دا directly related دا cardiac output. ها
اوس دلته کې موږ سره نیکسټ هیډینګ د لیمیټیشن اف کارډیک آوټپوټ په لیمیټیشن کې موږ سره دوه خبرې دي. پهلنې د هایپو افیکټیو هارت او دویم د هایپر افیکټیو. دا موږ سره کارډیک آوټپوټ لیمیټیشن کې راځي دا دواړه. هایپو افیکټیو هارت څه ته وایي؟ هایپو مطلب لیس افیکټیو هارت. کله چې هارت چې کوم نه کنه هارت هغه په سلو ریټ باندې بلډ پمپ آوټ کوي او کارډیک آوټپوټ ډیکریز شي، دې ته وایي هایپو افیکټیو هارت او دې ته لیس افیکټیو هارت هم ویل کېږي. مطلب هارت چې کوم دغه انسفیشنٹ بلډ پمپ آوټ کوي، لیس بلډ پمپ آوټ کوي، نو هایپو افیکټیو هارت شلو. د دې کازز کم دي څه د وجه باندې موږ سره هارت هایپو افیکټیو کیږي؟ پهلنی د انکریز ارټیریل بلډ پریشر، دویم د انهیبیشن اف نون ایکسایټیشن، دریم د ابنورمل هارت ریدم، کورونری آرټری بلاکیج، والوولر هارت ډیسیز، کانجنیټل هارت ډیسیز، مایوکارډایټس، کارډیک هایپوکسیا. کله چې موږ سره ارټیریل پریشر انکریز شي کنه سیوا شي، نو موږ سره به کارډیک آوټپوټ ډیکریز شي. ټیک ده. کله چې نروس ایکسایټیشن چې کوم ده کنه هغه موږ سره انهیبیټ شي. نروس ایکسایټیشن مطلب څه شولو؟ سمپاتیټک نروس سیستم کله موږ سره انهیبیټ شي، نو بیا به اس نوډ هم نه سټیمولیټ کیږي. چې اس نوډ نه سټیمولیټ کیږي نو کارډیک آوټپوټ به ډیکریز شي، هایپو افیکټیو هارت به شي موږ سره. کله چې کورونری آرټری هغه آرټری چې کوم هارت ته بلډ سپلای کوي هغه ته وایي کورونری آرټری. کله چې کورونری آرټری بلاک شي نو هارت ته به پراپر بلډ نه سپلای کیږي، نو هارت به هایپو افیکټیو شي، هارت به مخکې بلډ هم لیس سپلای کوي، نو هایپو افیکټیو هارت به شي موږ سره. ټیک ده. مطلب لیس افیکټیو هارت به جوړ شي. بل د هارت ډیسیز سمپل خبره ده، او بل د مایوکارډایټس. مایوکارډایټس چې کوم ده انفلیمیشن ته ویل کیږي. کله چې په هارت مسل کې انفلیمیشن وشي دې ته وایي مایوکارډایټس. ظاهري خبره ده چې کله کارډیک مسل انفلیم شي نو هارت اکټیویټي به ډیکریز شي، دې ته وایي هایپو افیکټیو هارت. کارډیک هایپوکسیا مطلب د لیس اکسیجن. ټیک ده. کله چې هارت مسل کې کم مطلب اکسیجن نه کنه بلډ کې سپلای کیږي هغه ډیکریز شي، نو موږ به هایپو افیکټیو هارت شي. سمپل. اوس چې کوم د نیکسټ ټاپک ته کنه نیکسټ هیډینګ ده هغه د هایپر افیکټیو. د اپوزیټ ته په دې کې به هارت فاست ریټ باندې بلډ پمپ آوټ کوي، های ریټ باندې، او کارډیک آوټپوټ به انکریز شي په هایپر افیکټیو هارت کې. ټیک ده. کارډیک آوټپوټ به انکریز شي. اوس دا څه د وجه کاز کیږي د هایپر افیکټیو؟ د دې موږ سره صرف دوه کازز دي. پهلنی د نروس سټیمولیشن، اټ انوالو سمپاتیټک اینڈ پیراسمپاتیټک. دا موږ الریډي دا خبره موږ ډیسکس کړې ده چې په سمپاتیټک کې اس نوټ سټیمولیټ کیږي، وینټریکل د مایوکارډیم سټیمولیټ کیږي، او په پیرا کې ادوار انهبیټ کیږي. ټیک ده. نو د دې د وجه موږ سره هایپر افیکټیو هارت ي. دویم د هایپرټروفي اف هارت مسل. هایپرټروفي مطلب دا کنه چې کله هارت مسل ماس انکریز شي، موږ په سکلیټل مسل کې ویلو چې هایپرټروفي څه ته وایي؟ هایپرټروفي انکریز ان مسل ماس ته وایي. چې کله د مسل ماس انکریز شي هارت والا هغې ته وایي هایپرټروفي. چې کله مسل ماس انکریز شو نو هغې کنټریکشن سټرینث به هم انکریز شي. ټیک ده. ډیو ټو ایکسرسایز. نو دې د وجه موږ سره به هارت هایپر افیکټیو شي او هارت به فاسټر های ریټ باندې کارډیک بلډ به بهر ته پمپ آوټ کوي، کارډیک آوټپوټ به زیات وي موږ سره. ها نیکسټ ته پیتالوجیکلی های لو کارډیک آوټ د موږ وختي هلته بده ډسکس کړ. ټیک ده. هغه عمکه هایپر تایرویډزم، فیور او هایپو او عمکه کیسه ده. ها هغه پیتالوجیکل کنه. دلته کې اوس کوم سمپل های کارب هغه ځکه پیتالوجیکل های کارډیک آوټپوټ او دغه ځکه موږ سره سمپل کارډیک آوټپوټ ته سمپل های او سمپل لو. سمپل های کارډیک آوټپوټ چې کوم ده څه ته وایي؟ اټ از کاز بای ریډیوس ریزسټنس. وختي موږ وویلو چې کله ریزسټنس زیات وي کارډیک آوټپوټ به ډیکریز وي. ټیک ده. او مکه خبره ده. ها کم کنډیشن دي چې هغې د وجه موږ سره ریزسټنس چې کوم دی هغه ډیکریز کیږي او کارډیک آوټپوټ های کیږي. پهلنی ده بیری څه ته وایي؟ چې کم خلک چې کم دي هغه وایټ رایس خوري. ټیک ده. سپینې وریجې چې کم خلک خوري، سپینې وریجې چې کم خلک خوري کنه په هغې کې ویټامین B1 ډیفیشنسي وي. ویټامین B1 ته تایمین هم ویل کیږي. کم خلک چې سپینې وریجې خوري په هغې کې ویټامین B1 تایمین ډیفیشنسي وي، دې ته وایي بیری. په بیری کې څه چل کیږي؟ بیری کې موږ سره کم چې دغه ده کنه د فیرف ریزسټنس دا ډیکریز شي او کارډیک آوټپوټ انکریز شي. ټیک ده. بل موږ سره ارټریو وینس فیسټولا څه ته وایي؟ اټ از انټریکشن بټوین آرټری او وین. کله چې په آرټری او وین په منځ کې ابنارمل انټریکشن راشي. ټیک ده. هارت مسل پراپر کنټریکشن نه کوي، ابنارمل دغه شي آرټریز او وین کې، دې ته وایي آرټریو وینس فیسټولا. ټیک ده. دې کې هم موږ سره های کارډیک آوټپوټ. بل موږ سره هایپر تایرویډزم. دا موږ وختي ویلو چې تایرویډ ګلینډ کوم دغه موږ سره های تایروکسین هارمون پروډوس کوي. چې کله تایروکسین زیات شي نو باډي میټابولیک اکټیویټي به انکریز شي. چې باډي میټابولیک اکټیویټي انکریز شي نو موږ سره کارډیک آوټپوټ های شي. ټیک ده. بل د انیمیا کې موږ سره باډي کې لیس دغه کنه څه ورته وایي ریډ بلډ سیل کمې وي باډي کې. ټیک ده. لیس RBC پروډکشن وي. چې کله RBC پروډکشن کمې دوره نو موږ سره به سمپاتیټک اکټیویټي سټیمولیټ شي
سمپتھیټک اکټیو سټیمولیشن موږ سره به اس نوډ او وینټریکولر مایوکارډیم سټیمولیټ شي نو موږ سره به کارډیک آوټپوټ انکریز شي ټیک ده بل د لو کارډیک آوټپوټ there are the two factors that cause low cardiac output موږ سره دوه فیکټر کوم low cardiac output reason دا دوه causes دي د پهلنی abnormality دا that causes venous return to decrease هغه abnormality چې کوم سره venous return decrease کی هغه د موږ سره cardiac output decrease شي دویم هغه abnormality چې کوم سره heart effectiveness decrease کی ټیک ده heart hypo effective شي هغه abnormality د وجې باندې موږ سره cardiac output low شي دغه دوه causes دي د low cardiac output ټیک ده اوس ګوره مونږه وختي پیتولوژیکل انکریز کارډیک آوټپوټ ویلو او بیا مونږه پیتولوژیکل ډیکریز کارډیک آوټپوټ ویلو ټیک ده دلته کې مونږه سمپل های کارډیک آوټپوټ ویلو او سمپل لو کارډیک آوټپوټ ویلو په دې دواړو کې ډیفرنس ټیک ده یاد ساتئ ها نو ریفرنس دا ختم شو دغه مونږ سره کارډیک آوټپوټ ټاپک اوس پیپر کې چې کله سوال راشي کنه وروره اول خو به ته ډیفینیشن ولیکې بیا به ته فارموله ولیکې ټیک ته یونټ به ته ولیکې فارموله کې به دغه ویلیو پټ کې سټروک والیوم ویلیو 70 هارت ریټ 72 بیټس پر منټ ملټیپلای کړه تاسو به 5000 ایم ایل انسر راشي 5000 ایم ایل ته 5 لیټر پر منټ هم ویلی شي ټیک ته دغه به ولیکې پیپر کې بیا به فیکټرز افیکټینګ کارډیک آوټپوټ هیډینګ ورکې په دې کې به دغه کم چې فیکټر سي د هارت ریټ فورس بلډ والیوم دا به ولیکې پکې ټیک ده بیا پکې سټروک والیوم ډیفاین کې سټروک والیوم فارمولا به پکې ولیکې ټیک ده سټروک والیوم 70 چې کم ده د دې نارمل ویلیو ده په 70 kg پر سن کې په مین کې هاي سټروک والیوم ځکه چې هارت سایز زیاتی بیا به سټروک والیوم ریګولیشن پکې ورلیکې ټیک ده پیپر کې ریګولیشن د په درو طریقه ده انډستریک والیوم ده ریزिस्टेंस ده کنټریکټیلیټی ده دا سیمپل مړه انسان ته پته لګي کنه ګوره چې ریزिस्टेंस سیوا شي کارډیک آوټپوټ ډیکریز شو کنه کارډیک آوټپوټ سټروک والیوم سره ډایرکټ ریلیټډ ده نو سټروک والیوم به هم ډیکریز شي سیمپل خبره ده صحیح شو ها سټروک والیوم ډیفینیشن فارمولا ویلیو ریګولیشن اف سټروک والیوم دا پکې ورلیکې بیا به وینس ریټرن کوم دا پکې ورلیکې دا کم چې دغه وینس ریټرن ده کنه دا ډېر امپورټنت نه ده دا لیس امپورټنت ده ټیک ده خو بیا هم مطلب ځان په پوي کې خدا چې ولیکې خو خبره ده پیپر کې به کې شي نمبر زیات ملو شي د دې فیکټر سی ټیک ده بیا پیتولوژیکل فزیولوژیکل ویریشن به ولیکې په پیپر کې دا به خامخا لیکي فزیولوژیکل ویریشن او بیا پیتولوژیکل ویریشن پیتولوژیکل انکریز او ډیکریز دا پکې بیا ولیکې ټیک ده او بیا به میجرینګ کارډیک آوټپوټ هیډینګ ورکې دا پکې لیکي او بلډ پریشر چې کوم ریلیشنشپ ته بلډ پریشر سره هغه به بیا هیډینګ ورکې پیپر کې ټیک ده بیا به کارډیک آوټپوټ درې ریګولیشن چې مونږ کوم ویلو نروس سیستم ټیک ده فرینګ سټارلینګ لا مونږ سره هورمونل چې کوم افینفرین لیول چې کله سیوا شوا کوي او ریګولیشن دغه درې ریګولیشن پیپر کې بیا ولیکې ټیک ده نو کارډیک آوټپوټ سوال ډېر لانګ ده مطلب ډېر ډیټیل کې لیکل شي په پیپر کې هم دغه پی ډی اف نه صحیح شو بیا لیمیټیشن کې موږ سره هایپو افیکټیو هارت ته او هایپر افیکټیو هارت ته هایپو څه وایي چې کله هارت پراپر بلډ نشي پمپ کولی که نه مطلب لیس بلډ پمپ کوي هارت لیس افیشینټ شي دې ته وایي هایپو افیکټیو هارت دغه شان هایپر افیکټیو مونږ ویلو دواړه یو بل اپوزیټ دي ټیک ده بیا مونږ سمپل های کارډیک آوټپوټ او سمپل لو کارډیک آوټپوټ مونږ ویلو صحیح شو نو دا مونږ سره کارډیک آوټپوټ سوالو دا مونږ کمپلیټ کو د هارت چیپټر